وای چې چیو سره راله یا پکوړې جوړې که یا راله چپس جوړ کا. ما ورته ویل نه الوګانو له نوې ذایقه جوړوم، یو نوې مزه دله جوړوم، یو نوې خوند چې تاسو د یو پیالې چای په ځای 2 پیالې چای وڅکئ. ځان ته مې ویل چې نقصان خو بستی. خیر ما ویل چې چای به یو پیالې نه زیاته ګونه ورکومه. نو دلته ما جوړ کو د آلو والا بالز، زنه چې و هغه چیزی و، زنه کرسپی و. نو دې دپاره به تاسو یشېدلي الوګان واخلئ 6 دانې او بس هغه به میش کوي، مطلب معده به یې کوي. زه خو یې په کانټې مو کومه، تاسو یې که په بډل کې ټکوئ او که نه همداسې یې کوئ چې څنګه تاسو کوئ. دې کې به بیا مونږ کانفلور واچو. کانفلور هر سټور نه اسانۍ سره ملاویږي، لکه دا د جوارو ناششته دی ته وایي که نه، څنګه د غنمو ناششته به چې وخت کې. نو عامې پکې څه کم پیاله واچولو، لکه 1 پیاله پکې واچوئ او دې کې لږه شانتې شنه دنیا، مالګه ټکېدلې 1 چمچ سور مرچکې او 2 چونډې مې پکې سپیرکۍ واچولې. تور مرچکې خو راته ډو ملاوېدو نه پته نشته چې مور کره تلی و که نیا کره تلی و. نو تاسو پکې 1 چمچ تور مرچکې واچوئ، که نیمې نه لږ کم هم اچوئ او بس بیا یې دا وګورئ چې داسې یې واغږئ. او دلته پکې ما 3-4 چمچې اویل واچول، مطلب غوړي که تیل وي د کوکینګ آیل پکې واچوئ، وړو په شانتې واغږئ. بیا به راشو په دې شي باندې. دا شی چې دی که نه دا چیز دی. چیز میننګ پنیر. خلک وایي پنیر ورته مه وایه، خو پنیر وي لږ شانتې طریقه یې ډفرنټ کړي به ده. بس داسې لږ شانتې الوګان رالی او هغې کې دا د پنیر ټوکړه یږدئ، داسې بندوئ. که چېرې تاسو سره پنیر وي یا سټور جوخت وي راغواړئ خو اوکې ده، او که نه نو ورته یې په مخه دی ښه، بغیر پنیر نه یې جوړ کړئ. بالز ورکوټي جوړوئ، غټ جوړوئ، ډېر غټ مزه نه کوي. ورکوټي بال ډېره مزه کوي، هغه کرسپي شي که نه. نو بس بیا ساده بول جوړ کړئ او که چیز ته ملاو شو خو لا ښه ده. که د چیز والا پټیان چې دي هغه ډېرې اسانې ملاویږي، وړې کټ کوئ پکې بند کړئ. نو واخلي دا ما غټ بال جوړ کړو. دې نورو نه مزید زه ورکوټي بال به جوړ کړم. سمپل چیز همدونه و چې دې کې راغو، نورو کې نه راځي، به ختم شو. بیا به راشو دلته غوړي به ورته ښه ګرم کړئ، که تیل وي که غوړي وي چې سم وي ښه به یې والا ګرم کړئ او پکې به دا بالز واچوئ، د الوګانو والا بالونه، داسې نه چې اوس د ماشومانو بالونه راوچت کړئ. نو دا به پکې واچو او بیا به دا ښه سره کړو چې مطلب دا ګولډن شي، رنګ بدل کړي. نو بس وګورئ هلته هغه چیز وایي چې زه خو بهر راوځم ترې نه میل ورکه کنه لږ پوخ خوشه. نو بس بیا بدلوي نه، دا مونږ داسې چې سره شي د دې رنګ بدل شي نو دا به اوچت کړو. دا به زه دومره زیات نه سره کومه چې د دې به بیخي رنګ بدلوم. بس دا ګولډن شو، دا مې ترې نه اوچت کړو. چې دا ګولډن شو اوس پاتې شو اورکوټي بالز. اورکوټي بال چې دي که نه هغه به زه ښه ګولډن کوم، ښه زیات کلر ورکوم. تاسو هم چې بغیر چیز نه پخوئ به یې ښه ډېر ټایم ورکوئ. او دلته مې ویله هګۍ پینټ کا، هغې کې مې لږه مالګه واچوله او پینټ مې که بیا مې هغې کې دا بول واچول. یو طریقه یې دام ده وایي چې څومره ورباندې خرچه کې دونه به یې مزه زیاتوي. که تاسو یې نه پینټ هګۍ کې نه اچوئ مه اچوئ، سمپل ساده هم ډېره مزه کوي. خو بول هم دغه شانتې ورکوټي جوړ کړئ. نو د دې دا ما ډېر زیات سره که د دې کلر چې دی ما ډارک هم کو او د دې لاندې ما ګیس چې دی ښه تیز کړی دی. نو مال چې دا لږ کرسپي راشي. عمده الو چې دی دې نه سموسې جوړېږي، دې نه پکوړې جوړېږي، دې نه چپس جوړېږي، دې نه دا وګورئ د الو والا بالونه هم جوړېږي. او د هر شي ذایقه ډفرنټ وي، منئ او که نه منئ. نو ما ویل چې الو په نوې طریقې زه تاسو ته وښیم. دا طریقې مونږ ته څوک ښیي نه، تاسو وایئ دا طریقې تاسو له څوک ښیي. مونږ چې یو که نه لکه اوس دې باندې ما بریډ کرم هم لګولی شو. دا چې ما کله انډې کې ډیپ کو دې باندې ما بریډ کرم لګولی وی، دا به هغې نه هم زبردست شوی وي، VIP شوی به وی نورم. خو نه ما سمپل بال جوړولو، کمې خرچه کې، کم دغه کې. او دلته مونږ سره یو 2 شیطانان ناستو، چای نه څکلې، خو 2 کسانو خو مونږ چای څکله او دا 2 پکې هسې رالو چای نه څکله، خو بال نه دا کارونه یې پکې کولی. او یو زما تار والا اوږد شو، بل ورته یې نه زما والا اوږد شو تار. مې ویل وی خدایه تاسو مې دې ته کېنولي.